دی هغه حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې کله دا آیات نازل شو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا چې دا آیات نازل شو نو یو صحابي دی هغه عرض وکړو اے دا الله رسول صلی الله علیه وسلم زما مور او پلار دې په تاسو باندې قربان شي آیا یقیني الله جل شانه زمونږ نه قرض غواړي یا ګور الله پاک رسول صرف دا آیات ویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم صرف دا آیات ویل چې دا نازل شو په مجلس کې صحابه ناس دي نو یو صحابي دی هغه د الله رسول ته وایي اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم زما مور او پلار ته پتا باندې قربان شي آیا واقعي زمونږ نه الله پاک قرض غواړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل هغه قرض غواړي نو دی وتی چې حالان کې هغه ته خدا قرض ضرورت نشته دی یعنی الله پاک خدا مال موږ لرا کړی دی الله پاک ته څنګه د قرض ضرورت دی الله پاک وګوري دا ټول مال په موږ نه والي که الله پاک وګوري دی ټول نه به دا مال والي په څنګه چې ما مخکې ویل چې الله پاک که چاله مال ورکړی دی نو دی د امتحان لپاره ورکړی دی که چاله الله پاک مال نی ورکړی نو دی په د باندې امتحان دی چې دی په دې غریبۍ کې خوشحاله دی او که خوشحاله نه دی آیا دی اوس په دې حال کې موږ نه خوشحاله دی او که خوشحاله نه دی د دې د وجې نه دا صحابي وایي اے د الله رسوله یقیني الله زموږ نه قرض غواړي حالان کې هغه ته قرض ته ضرورت نشته دی نبی علیه السلام فرمایل چې هاو الله تعالی دا غواړي چې دوی ذریعه سره تاسو جنت ته داخل یعنی الله پاک تاسو نه د دولت غواړي صدقه د نه غواړي مال د نه غواړي نو د دې د وجې نه چې تاسو د دې په ذریعه باندې جنت ته داخل شي او تاسو له جنت درکړي دغه صحابي چې څنګه دا واورېدل چې آیا موږ نه مال اخلي لږ غونته کې صدقه به مو تاسو څومره ورکړو مو ته به د الله په لار کې څومره مال ورکړو او په دې باندې موږ ته جنت ملاویږي نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې دا خپل لاسونه مبارک دې مال راکړي کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابي له خپل لاسونه ورکړ چې دا واخله نو دا صحابي ورته چې ما سره خو نور څه نشته دی او زما دوه باغ دي د کجورو باغونه دي او دا د الله په لار کې صدقه شو دا خرج نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دا څه کار دی چې دا یو باغ د خپل ځان دپاره پرېږده دا یو باغ ته د خپلو بچو دپاره د ښځې دپاره د دې دپاره پرېږده د هغې خرچه تې کوه او دا یو باغ د الله په لار کې خرچ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې څنګه دا واورېده هغه صحابي ورته بیا فرمایي ای د الله رسوله دې دواړو باغونو کې چې کوم یو ښایسته باغ دی او چې کوم یو میوه کجوره ډېره زیاته کوي او چې کوم ما ته ډېر محبوب دی خوښ دی نو هغه باغ مې دله درکړو هغه باغ کې 600 د کجورو ونې وې په هغه باغ کې او ای د الله رسوله دغه 600 چې څومره ونې پکې دي دا ټول باغ د الله په لار کې واله او خرج کړه دا د الله نه ما قرض ورکړو ما عزتمند او محترم به څومره صدقه ورکړو دغه صحابي د هغه وخت کې چې څومره غریبانان صحابه چې د یو ټیم به وه د بل ټیم به نه وه خو هغې ته د نبي علیه السلام په خوله مبارک باندې یقین و چې بس د الله رسول څه ویل هغه موږ ته ملاویږي الله پاک وفرمایل چې ما له قرض راکړئ یعنې صدقه وکړئ په خپلو خپلوانو ملګرو باندې نو دا د صدقه مې وکړه دغه باغ والا د الله رسوله چې کوم ځای کې د خوښۍ په چا د خوښۍ په هغې باندې صدقه کړه کله چې دغه صحابي خپل ځای ته لاړو او په دغه باغ کې د ده خپله جوړۍ وه چې دوی پکې اوسېده ښځو بچي د دوی اوسېده نو بیا داسې نه وایي چې دا باغ زما دی ودرېږه خو نبي علیه السلام قبضه کړی نه دی نه بیا دغه باغ کې قدم هم نه خو ویل چې دا اوس د الله رسول نه ما ورکړی دی د الله په لار کې نو بهر ولاړ دی د باغ نه بهر ولاړ دی او خپلو بچو ته او ښځې ته اواز کوي چې روزئ دی نو روزئ دا ما صدقه کړو د الله په لار کې مې ورکړو کله چې بیبي راووته نو چې څنګه هغه د باغ نه راووته
او دو ورته هل ویل چې ما خدا د الله په لار کې خرج کو ډېر زیاته خوشاله شو او په هغه ځای نه خپل سره واغشت را روان شو زما عزتمند دې ته صدقه ورکړو دې ته الله سره مینه محبت دې ته د الله رسول سره محبت وي مونږه صرف دعوت و چې یاره مونږ د الله رسول سره مینه ده زمونږ د الله سره مینه ده خو چې څنګه په حقیقت